د ملکند سرخار بڑخیله کې میشته افغان مهاجرینو هم د هندوستان لخوا د هټدرمۍ په ضد احتجاج وکړو چې پکې بسونو افغان مهاجرینو د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو او د خیر ښېګړې تنظیمونو هم ګډون وکړو. افغان مهاجرینو بڑخیله بازار کې ریلی وویستل، د هندوستان او نریندر مودي په ضد یې نارې ووهلې او د نریندر مودي ګوډاګۍ یې وسېزو او ایره د بڑخیلې نیر ته لړه کړه. احتجاجي مظاهرې ته د افغان مهاجرینو مشر ملنګ جان، سیاسي مشرانو حاجي شاکر الله خان، دلنواز خان، مولانا جاوید، خورشید ربانی، ظفر علي خان، علي محمد خان او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې او وی ویل چې هندوستان په ملک دننه تقسیم شوی دی او ډیر زر ده چې هندوستان کې به مسلمانان، سیکان او عیسایان د ځان نه آزاد ریاستونو اعلان وکړي. مظاهرچیانو وویل چې هندوستان همیشه شور کوي او بیا د ناکامۍ سره مخ وي، ولی پاکستاني ولس او په ملک کې میشته 14 لکه افغان مهاجرین د پاک فوج سره مکمل ملاتړ کوي. مظاهرچیانو وویل چې هندوستان خپلې تباهۍ طرف ته روان دی او هیڅوک هم هندوستان د تباهۍ نه نشي بچ کولی. ځایي خلکو د افغان مهاجرینو لخوا د پاک فوج په حمایت کې د ریلۍ تابعه په خوټه پوسته یلی دي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بڑخیله، مالاکنڈ.